علیکم. په انګلند کې زما یو رشتہ دار دی، دوست مې دی، کشر مې دی، فدا محمد خانی نوم دی او ډیر نظریاتي سړی دی. هغه د باچا خان پیروکار ورته ته ویلی شي. هغه په خپل فیسبوک باندې یو ویډیو شیر کړی دا، ما چې وکته زما ډیره خوښه شوه. هغه د یو هندوستانی صحافی انټرویو ده او هغه بیا په هغې کې وایي چې باچا خان بابا کله په جلال آباد او کابل کې جلاوطن او دوی ورسره وقتاً فوقتاً ملاقاتونه کړي، نو د هغې حال یې ویلی دی. او ته چې دا انټرویو ګورې که نه، نو حقیقي لیډران چې هغه کې خدای یو ډېر صلاحیتونه اچولي او هغه کې عاجزي او هغه هر چاله عزت ورکوي، ریسپیکټ ورکوي. بدقسمتی نه پاکستان کې دا بدقسمتي ده چې د سیاسي اختلاف کې د هغې شخصیت کم صلاحیتونه دي د هغې مونږ اعتراف نه کوو، ډېر تنګ نظري کوو پکې. باچا خان د بر صغیر یو ډېر عظیم نوم او پښتنو یې هغسې قدرونه کو کم چې هغه پکار و. کو چرې په هغې موده کې دا دوی د روس سره نیستیا وه یا د هندوستان سره وه، کو دا نه وي نو هغه ته به د امن نوبل انعام په ډېر وخت ملاو شوی وي. هغه هندوستانی صحافي وایي چې په کابل کې کله به مونږ هغوی کور ته لاړو نو هغه یو پیره مونږ له پلاو پوخ کړی او په یو غوری کې راوویستو او مونږ ټول په یو ځای په ځمکه شیټ یې وغوړه او په هغې باندې مونږ روټۍ وخوړه. نو د هغه د سادګۍ خبره هغه کوله چې د هندوستان یو ډېر لوی نوم او زمونږ د غونته عام صحافیانو سره په کور کې اناسو روټۍ خوړه. دویمه وایي چې په جلال آباد کې بیا ګرمي ډېره وه چې انټرویو له لاړو نو وایي هلته کې خربوزو موسم و نو مونږ ته به یې خربوزه په خپله کټ کوله او راکوله به. خو د ټولو نه دلچسپه خبره او د باچا خان د عظمت خبره چې کوم ماته ښکاره شوه دا وه چې مونږ تصویر ویویستو نو دا هندوستاني صحافي وایي چې زما قد ډېر وړوکی و نو زه د باچا خان زما نه 1.5 فوټ دنګ و نو ما ډېر داسې دغه ښکارېدم. نو ما ته یې ویې چې بچې ستا قد خو ډېر کم دی. وی ما وایي څوک هم بګوان پیدا کړی یم. نو هغه راته وایي چې نه داسې نه کوو. د هغوی کور کې وایي بهر پړوی وي، بره ختلې وي سیړیانې. وی زه په هغې 2-3 سیړیانو چوت ودرولم او ما ته مخامخ ودرېدو. وی اوس ته زما برابر شوې او اوس انټرویو کوه. وی هغه په نیمه ګینټه په ډېر سخت نور کې هغه ولاړو او زما د سوالونو جوابونه یې راکړه. نو هغه صحافي وایي چې د غټو لیډرانو دا خوبي ده چې عام سړي لم د خپل قد برابر عزت ورکوي او د خپل معیار مطابق راچوتوي. نو دا شخصیات چې دي دوی له خدای ډېر لوی صلاحیتونه ورکړي. تاسو چېرته د باچا خان باره کې زاړې انټرویو ګورئ، د هغه د شخصیت مختلف پهلوګانو باندې خلکو خبرې کړي دي، د هغوی عاجزي انکساري وګورئ، د هغه عظمت وګورئ، د هغه عدم تشدد پالیسي وګورئ او بیا دا وګورئ چې په بر صغیر کې د هغه څومره لوی نوم و. مونږ خو یې قدر نه کوو. هندوستان کې د هغه قدر وګورئ، په هغه چې څومره کتابونه په سوونو لیکلي شوي. چې وګورئ تاسو ته د باچا خان بابا صحیح شخصیت ښکاره به شي. امید لرم تاسو به دا ویډیو خوښه شوي. که خوښه مې شوه نو کمنټ پې لازمن وکړئ، ځکه چې کمنټ ضروري دی چې ما ته پته ولګي چې د پښتنو کې د باچا خان بابا شعور څومره راغلی دی. سوچ پې وکړئ، په سوچ کې څه ګناه نشته.